یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي غالبا د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دې ک د صحابي په نوم کې زه دوکه نشم. زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے د الله رسوله دی قربانۍ کې زمونږ د پاره څه دي؟ وای دا ستاسو د ابراهیم علیه السلام سنت دي که نه؟ سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام ولې قرباني نه وکړي؟ الله ته خپل بچی ذبح کو په خوب کې ولید، الله ته بچی بچ کو او الله جل شانه ورته ګډور جنت نه راولېږه غي ذبح کو. گویا چې ابراهیم علیه السلام د الله د پاره خپل بچی ذبح کو، ځکه چالی په کې خودله چالی تیر کړله، هغه ته سترګې وتړلې، هغه الټا واچو، هغه باندې چاله راخ کړه. بس دغه د ابراهیم علیه السلام وسو د توفیق او د طاقت د الله د رضا د پاره وکړه. الله جل شانه ته داسې منظور وا چې ستا د خپل بچي د په نسل کې با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي، د په نسل کې با پیغمبران پیدا کیږي، دا به نه ذبح کیږي، د په ځای باندې با یو ګډوره د جنت ناراضي. په جنت کې ځینې علما فروي سلويخ کال سریدلو غټ تک سپین ګډوره الله جل شانه چاله دغه په ماره باندې کې خدلا او الله جل شانه قبول کړ. دا معمولی عمل نه دی. اوس چرته په موت باندې د ابراهیم علیه السلام د امتحان غوندې امتحان راشي چې شابه ته د سلو کالو سړی نور بچی دي کېږم نه، دغه زوی د 14-15 کالو شو، د منډې ترلې جوړ شو، تجارت لپاره جوړ شو، ستا مټ جوړ شو او په خوب کې درته اشاره وشي د الله د خوانه صریح حکم هم نه دی چې شابه دا ذبح که ذبح به کوي، بچی به حلال کوي. نن دغه ګډوری چې دی دا زما ستا د بچی د سر صدقه ده، دا ذبح کې سړیا تا تم مم خور تا تم مم مور تا تم مم وکي چې وسمې دا قربانې نه وکي الله جل شانه په خوشالي ټټ سترګې به ان شاء الله الله جل شانه ته نور دي جګ سترګې به ور دي. زما محترمو نو ابراهیم علیه السلام دغه خپل بچی باندې چاله راخ کې اوسه به ګډوره ورته راغی ګډوره ذبح. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن ارقم رضی الله عنه ته فرمایي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام سنت دي کنه؟ ورته وای فما لنا فيها یا رسول الله چې دا ابراهیم علیه السلام سنت دي نو موږ د پاره چې موږ ته پکې څه دي ته موږ ته دا وایه شابه سنت د ابراهیم علیه السلام دي موږ ته پکې څه دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي په هر یو وخت باندې مثلا تا یو چیلنګې ذبح کو، تا یو غوا ذبح کړه، تا یو میخه ذبح کړه، تا یو وخ ذبح کو، تا یو ګډوره ذبح کو. واوره په دې چې څومره وخت دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو وخت په بدل کې تا ته الله یو نیکی درکړي. او بشماري وخ باندې څومره وخت ولاړ یلکه دا پنځه داسې کو د وخ د پاسه کېدا نو د دې وخ په دې څرمن باندې وستا د لاس لاندې څومره وخت بند شي څوک شمارلی شي ولکه کمپیوټر هم شماري. تاسو ته ویم دا ټوله مټه دا ټول افغانستان او پاکستان چې یو ځای شي د اوښ په شا باندې د اوښ په بدن باندې اخته شمارلی شي، د چیلنګي په بدن باندې اخته شمارلی شي، د ګډوري په بدن باندې ولی شمارلی شي، د غوا په بدن باندې ولی اخته شمارلی شي، د میخ